او دا قرآن پاک الله جل شانه په ما او ستا باندې ډېر لوی یو احسان کرم دا هم کړی دی چې د کتابونو سردار قرآن کریم یې مونږ ته راکړی انبیاء کرام او سردار پاک پیغمبر صلی الله علیه وسلم امت کې پیدا کړي وو دغه دوړه نسبتونه کما ته حاصل دي زما د عظمت دپاره زما د عظمت جلال اور عظمت شان دپاره دا دلیل هم دوه کفي دي او بیا الله رب العزت په دې باندې صرف اکتفا نه ده کړي قرآن کې ماته یو اعلان وکړو کنتم خیر امت اخرجت للناس ماته د خیر امت لقب هم قرآن پاک راکړو او بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو بل عظمت راته حدیث کې راکړو پیغمبر اعلان وکړو ان خاتم النبیین لا نبی بعدی ذاخره پیغمبر یا ما باندې د نبوت دروازه بنده ما د بعد پیغمبر نه وي دویم اعلان ور سره وکړو لا امت بعد امتی زما امت نفس بل امت په نه پیدا کیږي لا کتاب بعد کتابی زما کتاب نه پس بل کتاب بنوي نبوت دروازه په پاک پیغمبر باندې بند شو امتونو دروازه زما په امت باندې بند شو د کتابونو دروازه په قرآن پاک باندې بند شو قرآن پاک قیامت ورځې پر خلکو د لپاره هدایت سبب دی پاک پیغمبر د ختم نبوت عقیده دا د دنیا د اخیری انسان د لپاره راه نجات ګرځیدل دی دا د اعتبار سره چې اخیری کتاب هم ماته ملو شوی اخیری امت کې دلو شرف هم ماته حاصل دی ماته کم پیغمبر الله پاک را کړي غي باندې د نبوت دروازه هم بند کړي دا درې نسبتونه چې کله جمع شو د نسبتونو زما د امت کې دومره عظمت پیدا کړو چې هغه پیغمبران دا دعا کوي چې الله ماغه هغه پیغمبر امت کې پیدا کړي چې هغه لږ عبادت ډیر زیات عبادت په ګرځل کېږي غيو نه عمل دا په لاسو باندې بدليږي من جاء بالحسنه فله 10 امثالها دا ودا هم دی امت سره وشو بیا په دغه ځای باندې نه ودرېږي والله يضاعف لمن يشاء الله په فرمیزه سمره وړم دومره ته اجر ورکم دا هم دی امت ته حاصل دی بیا چې کله ما فضایل او باب کې وکتلو یو روایت کې پاک پیغمبر فرمایي یو سړی جهاد ته لاړ نشي صرف جهاد خپل پیسې ولېږي دغه یو روپے په 700 باندې بدلېږي ما به یو بل روایت وکتلو هغه کې پاک پیغمبر اعلان وکړو چې کم مجاهد په خپل باندې جهاد ته لاړ شي دا یو روپے په ځان باندې ولګي دا په 7 लाख باندې بدلېږي علما خپل کې کېنسو دا 7 लाख ته 700 کې ضرب ورکو دینه چې کم فګر حاصل شو هغه ته 49 کروڑ ویل کېږي بیا هم علما دا وایي چې دا 49 کروڑ فګر تعین کول اور دا ویل چې یو روپے ثواب په 49 کروڑ باندې بدلېږي یا یو سبحان الله دا الله لاره کې ویل دا په یو سبحان الله باندې بدلېږي دا هم خبره ټیک نه ده بلکې والله یضاعف لمن یشاء دا معلومیږي کدینه زیات 100 کروڑ الله رب العزت زیات وغړي غا اجر هم د دې امت ته ملوي ځکه ما وکتلو چې عیسی علیه السلام څه دعا کوي یا لما هغه امت کې پیدا کې کم عظمتونه ته انجیل کې بیان کړي کم عظمتونه د تورات کې بیان کړي دي کم د زبور کې بیان کړي کم د مصاحفو کې بیان کړي دي بیا چې کله د عیسی علیه السلام دعا قبول شو ما چې کله د تاریخ اوراق وکتلو ما قرآن پاک تفاسیر مطالعه وکړه ما بیا د عیسی علیه السلام ژوند ته وکتلو عیسی علیه السلام چې کم دور کې راغلو هغه د يهودیت دورو تورات اور زبور باندې به خلکو عمل کولو عیسی علیه السلام یو نوی شریعت اعلان وکړو هغه شریعت چې کله دغه تبلیغ شروع کو خلک دغه خلاف را پاسیدلو عیسی علیه السلام د قتل منسوبې جوړې کې الله پاک دغه حفاظت وکړو او روح القدس د جبرئیل علیه السلام دغه چوکیدار مقرر کو نن ز خپل حفاظت د پاره زمو ستای حفاظت د پاره پولیس ګرځي آرمی ګرځيږي مختلف ادارې لګیا دي چې مو ته سکیورټي او تحفظ راکړي د عیسی علیه السلام ګنمن اور سکیورٹی و تحفظ دپاره جبرائیل علیہ السلام الله پاک مقرر کو اور دا عجیبه عظمت ورته ورکو چې هفته کې دومره غټیږي لکه خلک ورځ کې غټیږي اور میاشت کې دومره غټیږي لکه خلک کال کې غټیږي عیسی علیه السلام ځواني ته راغلو خپل دعوت او تبلیغ شروع کو يهوديانو کله دا وکتله چې عیسی علیه السلام خدا وي چې تورات منسوخ ته زبور منسوخ ته د عیسی علیه السلام خلاف یو منسوبه جوړیږي بادشاہ ته پته ورګی دا فوجي تشکیل کو چې دا مونږه ختمو عیسی علیه السلام الله پاک اسمان ته اوچت کو اوس هم اسمانونو کې موجود دی زما او ستا عقیده ده چې عیسی علیه السلام ته حیات حاصل دی اور کله اخیری دور کې خروج د دجال وشي دجال رشي الله پاک بو خروج د مهدی وکي مهدی به د سره مقابله کی نزول عیسی وشي عیسی علیه السلام براشي دجال به قتل کی بیا به د عیسی علیه السلام د دور کې وبله فتنه روزي
تغې ته فتنه یجوج مجوج ویل کېږي. یجوج مجوج به ختم کړی شي. بیا به عیسی علیه السلام په دې ځمکې مخ باندې حکومت وکړي. یو جینۍ سره به واده وکړي. هغې نه به الله پاک ورته 2 بچي ورکړي. مشر بچي نوم به موسی، دویم بچي نوم به محمد وي. بیا به دلته حکومت وکړي. اسلامي نظام به کېږي په دنیا مخ باندې. بیا چې عیسی علیه السلام دنیا نه تشریف یوسي، الله پاک به دا ټول اوس ځمکو اسمانونو نظام هم ختم کړي. یو پیغمبر صرف د عیسی علیه السلام دعا قبول شوی ده. غا به صرف رسی، خو غا هم نوې نبی نه دی. هغې ته کم نبوت میلاو دی، غا زوړ نبوت دی. بل د نبی او رسول کې فرق دی. نبی دې ته ویل کېږي چې شریعت مخکې نه راغلی وي، دا صرف د هغه نفاذ لپاره جهد وکړي. رسول دې ته ویل کېږي چې هغه ځان سره نوې شریعت راوړي. ځکه عیسی علیه السلام رسول هم دی، نبی هم دی. رسول په دې اعتبار سره چې الله پاک ورته یو نوې شریعت ورکړی دی، نوې کتاب انجیلی ورکړی دی. اور نبی په دې اعتبار سره دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم امت کې به اخر وخت کې راځي او بیا د پاک پیغمبر صلی الله علیه وسلم په شریعت باندې به عمل کوي. زه سحر 2 رکعاته فرض کوم، عیسی علیه السلام به 2 رکعاته فرض کوي. زه ماسپښین 3 رکعاته فرض کوم، عیسی علیه السلام به 3 رکعاته فرض کوي. زه مازدیګر 3 رکعاته فرض کوم، عیسی علیه السلام به 3 رکعاته فرض کوي. زه ماښام 3 رکعاته فرض کوم، عیسی علیه السلام به 3 رکعاته فرض کوي. زه ماسخوتن 3 رکعاته فرض کوم، هغه به 3 رکعاته فرض کوي. ما ته حکم داده کته چې صاحب نصابي سلويختو کې 1 روپے زکات ورکړي، اتیاو کې به 2 روپے ورکړي، سلو کې به 2.5 ورکړي. عیسی علیه السلام ته زکات د حکم دی. حج ما ته حکم دی، زه کوم طرز باندې حج کوم. عیسی علیه السلام به په طرز باندې حج کوي. زه به کومې طریقې سره عمره کوم. عیسی علیه السلام به غي طریقې سره عمره کوي. ما ته دا شرف حاصل دی. یو پیغمبر رضی کم نبوت کم شریعت ماته پاک پیغمبر نه ملاو. عیسی علیه السلام په هغه شریعت باندې عمل کوي. یو دعا د صرف عیسی علیه السلام قبول شوی ده. بیا تاسو ته فرق بینولو چې نبی او رسول څه ته ویل کېږي. مونږه موسی علیه السلام ته وکتلو، نوې شریعت ورته ملاو دی او خپل کتاب ورته ملاو دی. تورات نازل شوی دی په موسی علیه السلام باندې. موسی علیه السلام رسول دی. بیا چې کله الله پاک نه خپل رور وغوښتلو چې هارون علیه السلام ته د نبوت ورکړی شي، دا د پیغمبر جوړ کړی شي. نه په یو وخت کې موسی علیه السلام رسول دی، هارون علیه السلام ورسره موجود دی. موسی علیه السلام رسول دی، هارون علیه السلام نبی دی. ولی موسی علیه السلام ته نوې شریعت نوې کتاب ملو شوی دی. هارون علیه السلام ته نوې شریعت نوې کتاب نه دی ملو شوی، خو د خپل رور ته کم نبوت کم کتاب کم شریعت ملو شوی دی. په هغې باندې عمل پیرا ده. دیو جنه په یو وخت ځمکې مخ باندې پیغمبر هم موجود دی، رسول هم موجود دی، نبی هم موجود دی. پاک پیغمبر چې کله ځمکې مخ باندې موجود و، رسول و. اخري وخت کې به نبی علیه السلام حضور صلی الله علیه وسلم امت کې به عیسی علیه السلام رضی. عیسی علیه السلام نبوت په حیثیت سره، نبی په حیثیت سره به رضی. بیا که د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دور ته وګورئ، امت ته وګورئ، ابتدا د پاک پیغمبر نه کېږي، خاتمه به د عیسی علیه السلام نه کېږي. کله چې د دې امت ابتدا کېده، پاک پیغمبر نه ابتدا وشوه، هغه هم د برکت والا دور و. بیا چې کله دې امت باندې د دنیا ختمیږي، اخري د دې اختتام کېږي، دا به عیسی علیه السلام باندې کېږي، هغه هم د برکت والا دور دی. ځکه مفسرینو لیکلي دي چې د ځمکې مخ باندې 3 بهترین دور تیر شوي. یو هغه دور تیر شوی دی چې د ځمکې مخ باندې شرک نه و، نبوت خلاف چا خبره نه کوله، پیغمبر نافرماني به چا نه کوله، د الله نافرماني به چا نه کوله. هغه دور چې کله آدم علیه السلام ځمکې ته راغلو، آدم علیه السلام الله په خپل دست مبارک سره جوړ کړی، دغه جسم کې نور موجود و. هغې نه چې کوم اولاد پیدا کېدو، هغې کې نور موجود و. ځمکې مخ باندې به چا ګناه نه کوله. دغه سلسله وچلې د نوح علیه السلام دور پورې. نوح علیه السلام دور کې شرک شروع شو، خلکو بوتان جوړ کړو، بوتانو ته سجدې شروع کړې. نه د آدم علیه السلام دور نه نوح علیه السلام دور پورې چې کوم ځمکې مخ باندې وخت تیر شوی دی د انسانیت، دا بهترین دور و. دې دور کې شرک نه و، ګناه نه وه، ظلم نه و، زنا نه وه، کفر نه و، خلکو سره به ظلم او زیاتی نه کېدو. بیا یو هغه طور ځمکې وکتلو چې کله پاک پیغمبر دنیا ته تشریف راوړو، مکې مکرمه کې پاک پیغمبر سره ظلم شوی، صحابه کرامو سره ظلم شوی، ابوبکر زخمی شوی دی، عمر ته کنځلې شوي دي، عثمان سره زیاتی شوی دی، علي باندې ظلم شوی دی. بیا هغه دور راغلو، پاک پیغمبر مکې مکرمې نه مدینې منورې ته لاړو. مدینې کې یو ریاست یې قایم کو، یو اسلامي نظام یې جوړ کو چې هغې ته شریعت ویلی کېږي. بیا هغه دور د ځمکې مخ باندې هغه دور و چې ځمکې بهترین وخت وکتلو چې مدینې
منوره کې کم کم ځای کې صحابه کرامو حکومت قائم کړی دی ما چې کله معاویه رضی الله عنه دور ته وکتلو 66 لاک مربع میل ځمکې باندې حکومت کړی دې دور کې به ځمکې مخ باندې ظلم نه کېدو زنا به نه کېده کفر به نه کېدو د ختم نبوت منکر نه موجود کفر کولو والا موجود نه یو هغه بهترین دور تیر شوی دی دا دواړه دوره تیر شوي دي دا دور ما نه دي کتلي دا ما صرف کتابونو کې مطالعه کړی دی یو دور هغه روان دی چې غایه نه دی راغلی هغه د عیسی علیه السلام دور وي چې پوره ځمکې مخ باندې به عیسی علیه السلام د شریعت نفاذ کوي به توحید دعوت په چلیږي رسالت دعوت به وي د ختم نبوت په راج به وي د صحابه کرامو عصمت په بیانېږي قرآن کریم تلاوت په کېږي دا دریم دور پاتې دی دو دور تیر شوي دي دا دو دور چې کم تیر شوي دي دې کې یو دور د آدم علیه السلام دی یو دور د زما د پیغمبر دور دی ان شاء الله ثم ان شاء الله یو به هغه دور راځي چې عیسی علیه السلام ځمکې مخ باندې راشي او دا شریعت نفاذ کړي هغه به د انصاف والا دور وي که هغه دور راځي هغه به د قرآن عظیم وجنې ان شاء الله راځي دا عظمت هم دې امت ته حاصل دی زما مسلمان وروره نن پکار دغه دی چې زه خپل ځان وپېژنم ما ته کم کتاب میلاو دی دغه عظمت باندې زه ځان پوه کم دا قرآن پاک ما نه کومه زندگی غواړي هغه زندگی زه ما سمجھ کې راشي هغه زما دپاره یو راه مشر راه وګرځي هغه ما دپاره اصول وګرځي هغه ما دپاره یو آیین وګرځېږي هغه د ما زندگی یو قواعد او ضوابط وګرځېږي زما زندگی د قرآن مطابق وي زما د کور اندرونی زندگی د قرآن مطابق وي زما بیرونی زندگی کور نه بهر زندگی دا هم د قرآن مطابق وي زما چې بازار کې تجارت دی دکانداري ده هغه د قرآن مطابق وي زما د مسجد زندگی دا د قرآن مطابق وي مسجد نه بهر زندگی دا د قرآن مطابق وي کما جهاد وي هغه د قرآن د اصولو مطابق وي که زما تبلیغ وي هغه د قرآن د اصولو مطابق وي که زما سیاست وي هغه د قرآن د اصولو مطابق وي کله د دین هر شعبې کې قرآني اصول اور آیین اور د قرآن بیان کړي ضوابط دا زما زندگی کې راشي بیا به ان شاء الله زندگی د انسان زندگی د معاشره کې کم بد امنی ده دا به په امن باندې بدلېږي ظلم به په انصاف باندې بدلېږي تیاره به په رڼا باندې بدلېږي ظلمات به په نور باندې بدلېږي ها د غمونه به الله پاک په خوشحالیانو باندې بدل کړي خو دا ټول الله پاک قرآن سره تړلي دي او چې څومره پرې زندګۍ کې قرآن پاک نه وي راغلی زما او ستا څومره محنتونه دي څومره کوششونه دي دا صرف دنیا حده پورې خوشحالي ده دنیا حده پورې به ټیک دی ما ته لږ راحت او سکون حاصل شي خو چې کم اطمینان او سکون صحابه کرامو ته حاصلو پاک پیغمبر ته حاصلو هغه بغیر د قرآن مو ته کله هم نشي حاصلېدلی دې دپاره به جدوجهد کوي دې دپاره به قرآن داعي جوړېږي نن امت مسلمه د قرآن نه لرې ده قرآن پاک تلاوت ته څوک تیار نه دي قرآن پاک ترجمه او تفسیر ویلو ته څوک تیار نه دي قرآن ته وخت ورکولو ته مونږ تیار نه یو امید دا ساتو چې خیر دی که ما قرآن سره تعلق نشته ما به زندگی بدل شي که زه په قرآن نه پوهېږم ما زندگی به خوشحالي راشي که زه په قرآن باندې عمل نه کوم خیر دی ما به کاروبار کې برکت راشي ما د الله ذات باندې قسم وي بغیر د قرآن پاک باندې عمل پیرا کېدلو عمل د قرآن باندې کولو نه بغیر خپلې زندگی کې راحت او سکون راوستل اطمینان راوستل یا د زندگی کې انقلاب راشي دا کله هم بغیر د قرآن نشي کېدلی زه تاسو لرې نه بوځم زه تاسو دلته نه یو 50 کیلومتر دی بډر ته بوځم دی بډر نه یو اخوا یو ملک دی چې هغې د افغانستان ویلی کېږي ما افغانستان تاریخ مطالعه کو 1900 نمبر اوچت کو نن 2021 پورې زه د دې مطالعه کوم دې کې مختلف ادوار ما وکتلو خو دې کې دوه دوره ماته داسې میلویږي چې هغې کې کم امن او سکون کم اطمینان او راحت افغانستان کې راغلی هغه کله هم نه دی راغلی یو هغه دور چې کله مول عمر په دې ځمکه باندې حکومت کړی دی هغه دور و چې کله دې غربت سره مخامخ وو مشکلاتو سره مخامخ وو خو چونکې شریعت نفاذ و غلا به دې ملک کې نه کېدله زنا به نه کېدله قتل به نه کېدلو یو مسلمان د بل مسلمان عزت تار نشو کولی ما بیا هغه دور وکتلو 48 ممالک سره د سوپر پاور ایټم پاور او فلانکې پاور دا راولو هغه کسانو سره جنګېدلو دپاره چې هغې سره اسلحه نه وه ټینک نه و جهاز نه و بارود ورسره نه و خو د الله ذات باندې توکل وکړو اور مولا عمر صاحب رحمت الله علیه په قبر باندې الله پاک کړها رحمتونه نازل کی اور یو تاریخي جمله و فرمایله هغه د بعد دنیا نه تشریف وړی دی اور دا جمله عظیمه جمله ده د سرو زرو سره لیکلو جمله ده اور د نیټو ته امریکای ته اعلان وکړو چې نن راځي حمله په خپلې مرضي باندې کوي ان شاء الله ثم ان شاء الله هغه وخت به راځي چې کله دې خاورې نه قدم اوچتی هغه به د زما په منشا باندې اوچتی ما بیا وکتلو چې 2020 کې
آخر کې تاسو هغه دور وکتلو 2071 کې ما غیخ پو کې ناسو مذاکرات وکړو کم تاریخ ورته دوی ورکو هغه لاس ډیډ لاین وو هغه تاریخ باندې د امریکای فوجونو قدمونه دغه ځینې اوچت شو او تللی د بیا د په دوی مرضي باندې دی بیا په خپل مرضي باندې نه دی تللی ما د دې خبرې نه مقصود دغه دی که تاسو په دې وطن عزیز پاکستان کې امن غواړئ بیا به هغه نظام راولئ کوم د قرآن والا نظام دی هغه نظام به نافذ کړئ چې کوم پاک پیغمبر مونږ ته راکړی هغه نظام به راولئ چې کوم نظام ته خلاف د راشته نظام ویلی کېږي لارډ میکاري قانون سره اور د انګریز قانون سره امن راتلل دا ناممکن دي ناممکن پرېږده انتها ده کله به هم رانشي 1947 نه نن 2021 74-75 ساله زندگی سره مونږ تیر شو مونږ دلته امن ونه کتلو امن ډېره لرې خبره ده زما د بنیادي کم اسلامي اصول دی غیر ته ټیس رسیدلې دی زما بنیادی عقیده توحید دی تاسو شرک والا قانون جوړ کړی دی زما بنیادی عقیده ختم نبوت ته تاسو حمله په ختم نبوت باندې وکړه زما د پیغمبر ملګری صحابه کرام پاک خلک دي دغه عزت باندې حمله په دې خاورې باندې وشوي زما عبادتګاه مسجد د الله کور دی مسجد دلته شهید کړل شو مدرسې کې قرآن پاک تعلیم ورکول کېږي مدرسې باندې بمباریانو تاسو وکړي زما علما تاسو شهید کړو زما علما او جنازې تاسو ما باندې اوچتې کې بیا چې کم خلک د قرآن پاک خادمینو غیته طلبه کرام ویل کېږي طلبه کرام او جنازې موږ اوچتې کړې زه داسې نظام نه څنګه مطمئن کړی شم چې هغه ځای کې علما کرامو وینه محفوظه نه ده علما کرامو خندنونه محفوظ نه دي علما کرامو بچي محفوظ نه دي کوم ځای کې زما د مدرسې بچی محفوظ نه دی کوم ځای کې زما علما کرام محفوظ نه دي کوم ځای کې زما د قرآن پاک ګستاخي کېږي کوم ځای کې حمله زما په ختم نبوت باندې کېږي کوم ځای کې حمله په زما صحابه کرامو باندې کېږي زه داسې نظام نه څنګه مطمئن شم نن که زه د میدان کې ولاړ یم زه سیاسي جدوجهد کوم د لپاره والله العظیم کوم زما مسجد او مدرسه محفوظ شي زما ختم نبوت محفوظ شي زما صحابه کرام محفوظ شي زما او مدرسه او مسجد محفوظ شي کنن زه د میدان کې جهاد په میدان کې جهاد تر وتلم صرف د لپاره چې زما علما د طلبه کرام محفوظ شي کنن زه د جهاد میدان کې موجود یم صرف د لپاره چې زما تبلیغي جماعت محفوظ شي زما د جهاد شوبه محفوظ شي که زه د صوفیای کرامو دفاع کوم صرف د لپاره چې زما د خانقاوانې محفوظ پاتې شي که زه د خپل بخاري شریف او ترمذی شریف او د مسلم شریف دفاع کوم صرف د لپاره چې زما حدیث محفوظ پاتې شي زما مسلمان رورا نن ماته افسوس دی په دې خبره باندې که زه کم میدان ته وځم زه نن هغه ځای کې تنهایي محسوسوم زه د میدان کې یوازې ولاړ یم بیا مستانه دا حق جوړیږي چې دې میدان کې به ما تنها نه پرېږدي کې ما سره انشاءالله شانه به شانه ودرېږي انشاءالله